السلام علیکم ملګرو. پاکستان به مقابله نیوزیلند یو ډیر اهم میچ کې تاسو له معلومه ده باران په وجه باندې میچ ودرېدو. اوس که چېرې باران په وجه باندې دا میچ سټارټ نشو نو فایده چاله ده. بل پاکستان یو ډیر ښکلی سټارټ ایستلی 402 رنز چې سکول دومره اسانه خبره نه ده. 402 رنز چې سکول د پاکستان هسټرۍ کې پاکستان تر اوسه پورې 402 پورې 400 پورې رنز نه دي چیس کړي جی 300 پلس یې کړي دي. 350 نه بره سکور 345 لاست ټایم د سریلانکا خلاف چیس کړي و هغې نه بره مطلب 345 نه زیات سکور پاکستان نه دی چیس کړی جی. نو دې ځای کې خبره کوم مونږ که چېرې باران ونه درېدو نو چا له فایده ده؟ نیوزیلینډ له فایده ده، پاکستان له فایده ده. په دې باندې کمپلیټ ډسکشن دی ځکه ډېر ملګري بار بار تپوسونه کوي، کمنټس هم کوي او میسیجز هم کوي که باران چېرته ونه درېدو نو میچ به څوک ګټي. نو له پاکستان دپاره خوشخبري دا ده چې ډکلیوي سمیټ چې کوم دی DLS چې ورله ویلی شي په هغې باندې پاکستان 10 رنزونه مخکې دی. نو که چېرې باران ونه درېدو نو دا میچ پاکستان په 10 رنزونو باندې ګټي. او د دې ټول کریډټ چې کوم دی فخردمان لدی چې فخردمان صرف په 69 بالونو باندې 106 رنزونه جوړ کړي دي چې 9 چکې او 9 چوکې د هغه په اننګز کې شامل دي. باقي بابر اعظم هم 51 بالونو باندې 47 رنزونه کړي دي. د هغه سټرایک ریټ 92 دی او د فخردمان سټرایک ریټ 153 سټرایک ریټ سره هغه بیټینګ کړی دی جی. نو دې ځکه ټوټلی فایده د پاکستان د کچري باران اون درې نو په 10 رنزونو باندې بنا میچ پاکستان ګټلی وی په ډکلوویس میټد باندې په DLS باندې. نو تاسو له معلومه ده پاکستان چې کوم بالینګ هغه داسې امپریسیو بالینګ پاکستان نه دی کړی. 402 رنزونه کنسیډ کول مطلب خو کلیر دی چې بالینګ بیکاره بالینګ کړی دی. نو دې ځکه 160 د پاکستان کرنٹ سکور دی په 21.3 اوورونو کې. یو کلاړي ورته یو کلاړي عبدالله شفیق ورته چې 4 رنزونه کړي په 9 بالونو باندې یو چوکې وهلې وه او بیا کیچ چې کوم دغه ډېر ښکلی کیچ کین ویلیمسن وکړو. باقي فخر زمان او بابر اعظم ښه پارټنرشپ روان کړی دی. پیچ چې کوم دی ټوټلی بیټینګ دپاره ښه فیور کې دی. لومبني 25 اوره چې دا دواړه بیټسمنان ودرېږي او 25 اوره کې دی 200 نه سکور واړولو نو بیا پاتې چې کوم 25 اور دی کې هم 200 چې سکول دی نو کې بیا شاله موږ سره بیټسمنان شته دی او که چېرې دی وکټ کابو کا 30 اوره پورې 35 اوره پورې دا نور هم دی سټې وکړه په وکټ باندې نو میچ په ډېر زیات اسان شي د پاکستان لپاره. نو اوس خو بیا هم د چېرې باران ودرېږي نو اورونه به کټ کېږي ځکه ټایم پوره شوی دی. دا کټینګ به سټارټ کېږي خامخا اورونه چې کټ کېږي نو سره به سکور هم کټ کېږي نو دوی کې بیا پاکستان ته نقصان کېدی شي چې اورونه زیات کټ کړي او سکور ته کم کټ شي نو بیا پاکستان ته نقصان کېدی شي. خو که چېرې بیخي باران ونه درېدو ځکه تر 8 بجو پورې پریډکشن شوی دی چې 8 بجو پورې به په دغه ځي باران وي په دغه ګراوند باندې په دغه علاقه باندې 8 بجو پورې 80% 90% چانس دی د باران. نو بیګا هم تاسو سره ما دا ویدر اپډیټ شریک کړی و خو اوس پاکستان له فایده دار اوس چې کوم نوی اپډیټ راغو نو د کې دا امپایران کو شوی ګراوند لا چیک اپ کوي خو لا کور چې کوم دی ګراوند نه دی هټاو شوی امپایر چې کوم کو شوی د نو هم په ځان چترۍ نیولې د چترۍ سره کو شوی مطلب باران لا وریږي. نو خو ساين د پاکستان د پر دی ځکه پاکستان په 10 رنزونو باندې میچ ګټي کچره باران اون درېدو علاوه که باران او درېدو نو بیا به اورینګ هم اورونه به هم کټ کیږي سکور به هم دا کیږي ډیکریز کیږي نو بیا به ګورو چې پاکستان څنګه چس کوي. خو سکور چې کوم دی هاي سکور دی. نو دا اپډیټ سو ډیر زیاته مننه. والسلام.